السلام علیکم. څومره چې زمونږ وروڼه او څومره زمونږ د کلي کسان یې، دا دویمه ورځ ده، درېیمه ورځ ده د الله تعالی له مخې ده حکومت د طرف نه مونږ ته څه ریلیف نه دی میلاو شوی، نه د ملکپور د طرف نه، د یو ځایګي د طرف نه مونږ ته نشته. دا ګاډی چې دی د رضوان په دغه باندې د سواړۍ سیچولې شیرالي چې نوم دی د هغه په سوچ راغلی دی، دا لګیا دی. درېیمه ورځ د شیول مونږ خپل د کلي تنظیم په فنډ لګیا کړی، په نوم پکې مونږ مفتي صاحب پکې مونږ له صرف پیسې راکړي. د سره زمونږ دې طرف ټک څومره کارونه چې دي اوس هم زمونږ مړي ډېر دي، اوس هم دا کسان لګیا دي. دا درېیمه ورځ ده، شپه ورځ وشوه، دا ټول خلک لګیا دي. زمونږ د طرف نه حکومت د طرف نه مونږ ته څه نه دي میلاو شوي، مونږ ته څه مشینري مونږ ته اویلیبل نه ده. څومره چې د بار تنظیمونه دي، خلک پرې راغلی دی، الله دې قدر وکړي زموږ سره د لاس وښکو مدد کړی، که د مردان دي، که د دیر دي، که د هر ځای کې دي. خو د حکومت د طرفه یا د کتو طرفه مونږ ته څه مشینري اویلیبل نه ده. د الله لپاره مونږ ته د پولو کورونو ته لارې بندې دي، مریضانو ته مسله ده. الله لپاره که ستاسو د داسې څه مشینري او خپل خدمت کول غواړئ، د حکومت خو نشته، مونږ ته پته ده هېڅ هم نشته. تاسو څومره خدمت کولی بټۍ ته د الله لپاره مهرباني وکړئ، مشینري راولئ. او د عام بني ادمو ته خواست دی چې مهرباني وکړئ، ډېره ګڼه موږ ته ځکه مه جوړوئ چې د لاسو پښو پکې څه کار شته. کار چې دی ټول د مشینرۍ دی. دلته کې کو لوکل گورنمنٹ دی، کو صوبایي گورنمنٹ دی او کو مرکزی گورنمنٹ دی. مکمل کارکردگی چې دی نه زیرو ده. اپنے مدد آپ کے تحت دا تنظیمونه سٹارټ دي، لګیا دي، خپل کارونه کوي. د صوبې د ډېرو ځایونو نه تنظیمونه والا راغلي دي او زموږ سره لاس خلاص کړی دی، فوډ پیکج یې راوړی دی، شاه میډیکل الله تعالی دې هغو له اجر ورکړي چې په دې سخت ټایم کې مسلمانان ټول د یو بل سره یو دي او د یو بل غم درد د یو بل سره شریکوي، خپل لاس یې خلاص کوي. خو د ګورنمنټ ته زموږ خواست دی چې کو تاسو دا ګورنمنټ نشئ کولی، نن ګنډاپور صاحب را روان دی، نور تکلیف یې راکړی دی. د خلکو ته د خوراک تکلیف دی، په کلي کې د چا کروړه نشته، بازار ګنډلی شوی دی. څه چې له صاحب را روان دی ټیزبار خان، دلته به راشي موږ ته به صرف ډوز وویلي چې تا دپاره ما دا وکړو دا وکړو. درېیمه ورځ د ستا ګورنمنټ ویده دی. کوم ځای دی چې ستا ګورنمنټ چې دلته کې د اوسه پورې لا یو محکمه نشته، پی ایم ای نشته، لوکل ګورنمنټ دی او کو صوبایي ګورنمنټ دی او کو مرکزي ګورنمنټ دی. ډېره صفر کارکردګي ده. یا خو دا صوبه موږ ته پرېږدي چې بهي ځان یې سنبال کوي چې موږ یې په خپلې کلیوالي جرګه باندې سنبال کړو، چې ډېره ښه ده. او که چېرې یي د حکومت او په موږ باندې د خپل زور زبردستي کول غواړي، د خپل ټیکسونه باندې ناپیس کړي، نو د الله رضا لپاره د خپل مشینري او خپل ځان موږ ته راورسوي چې د خلکو دا درسي وشي، دا مړي را پیدا شي، دا کم تاوانونه نقصانونه چې شوي دي د دې ازاده وشي. دا هم د پاکستان یو حصه ده، د پاکستان یو ځای دی. په دې باندې د پاکستان قانون نافظ دی. یا د خپل قانون زموږ نه اوچت کړي او یا دې زموږ تپوس وکړی شي. ډېره مهرباني. قوم ته دا اپیل دی، زموږ اواز نشته. د خوراک ضرورت کم دی، خلکو ډېر زیات راشن راوړی دی. کورونو ته پخ کړی راشن مه راوړئ، چاول او دا روټۍ مه راوړئ. خلکو له وړو چاول خام شکل کې په بورو راوړئ. خو مونږ ته رزق ضایع شو، ټولو خلکو رزق راوړی پخ کړی، هغه د شپې چې کوم دی خلک کور کې ستا نه ضایع شي، بیا پاتې چې کوم څوک ضایع کېږي په خام شکل کې راوړی، پخوی مو یا په نغدو په شکل کې. د خلکو کورونه ناست دي، بسترې، کټونه چې کوم ضروریات زندګي دي هغه سامان ور راوړئ. صحیح ده. میډیا ته هم دا درخواست دی، موږ ته د مشینرۍ غټ ضرورت دی. موږ صرف په دې نیم کیلومیټر کې 35 کسان وموندل. موږ نور خلک غیب دی، مشینري پکار ده. که د ګورنمنټ او که د قوم وي، خو موږ له مشینري پکار ده. پاسې نه نور باران دی، 21 تاریخه پورې باران پرډکشن ورکړی، نو دا مړي به زموږ نه ډوبېږي. قوم ته دا اپیل دی چې مشینري راولي او زموږ سره د لاس وښو تعاون هم وکړي. السلام.